کله وو کسان یو غړ سروي کې شریک دي او د سروي زبا کړو نه اندازې سره تقسیم ټیک نه دی. اندازه د لګولي چټینې د چولي دا د دی وغه شو دا د دیش بس یو ورګوډي ډیران د جوړ کړي کدی کې هر یو کس ته زیاته غوخه د بل مقابله کې لاړه نه غاسود دی ولی غوخه په بدل کې غوخه رااله مقابله کې نه چې کله یو فریق تا یو کستا بل کس په مقابله کې زیاته غوخه ملويږي مثال یو ته 5.5 کیلو ملو شو بل ته 5 کیلو ملو شو نه د نیم کیلو غوخه د ته کمه ایکسترا ملويږي د سود کې راځي دیو جن اندازې سره د ایسي جوړول متعین کول دا شرن جایز نه دي د سود کې راځي په دې خبره باندې پوه شئ اورل د کې فقها لیکلي دي چې دا به خامخا وزن کوي ها دا صورت ته کچري یو نغره دي مثال او کسان دي وو وړونه دي او وو وړ باندې قرباني واجب ده سروي زبا کو خو نغره یو دي چې مونږ ټول یو ځای نه خوراک سکا کو نو دې صورت کې بیا تقسیم ضرورت نشته دی بیا په یو ځای باندې چونکې خوراک سکا کې دی کایسه متعین نه کی خپل کې یو ځای نه خوراک سکا کې نه بیا ټیک ته بیا تقسیمولو ضرورت نشته دی خو کنه غره بیل دی ورونه دی خو یو نغره دی کوري بیل دی یا نغره بیل دی یو کور کې دی خو نغره بیل باندې پويږي خپل خوراک سکا پخله د هر څه بیل کړي د بل ورونه بیا دې صورت کې وزن کول ضروری دي او که بغیر د وزن اندازې سره تقسیم کا چاته زیاته غوخه رسیږي ابو سود کې راځي البته اوزر سره تل نشته بیا بسکه تا سره د سروي کې سالور شیزونه د سیدی چې غا غوخي کې نه حسابيږي سر خپې سرمن اور لره نه بیا به دسې چلو کې چې کم سړی ته تل لکشان زیاته غوخه ورکې نه بل فریق ته بدوي چې په بدل کې ته سرمن واخله ولی کاغه ته کم نیم کیلو یا پاو غوخه زیاته لاړه نه په بدل کې بس ساته د سرمن راشي یا بخپې راشي یا بسر راشي یا بلره راشي د دې صورت کې بیا سود نه بچي خو د شیزونه سلور دی او تاسو چې کم تقسیم ول دی غو کسان دي نه دی اعتبار سره بیا هم برابرول مشکل دي ها که سلور کسان یو غو ته بیا تقسیم آسان دی خپل کې غوخه د اندازې سره تقسیم کی هغه نه پس یو ته سرمن ور کی بل ته د لری ور کی بل ته د خپې ور کی بل ته د سر ور کی او بیا یو بل ته وی چې کم زیاته غوخه بل ته ورغلی او په بدل کې د بل شي زرالو نه بیا به سود نه بچي کني بیا سود نه په هیڅ صورت کې نشي بچ کیږي